او ګپ شپستان دی لاندې ځمکه په اسمان د درانۍ د لاسه خلک مخ په بره روان دی. اوس د شوتل خان پخواني څلورم پاس نه خبرونه واورئ. پرون د سبزۍ په منډۍ کې یوه ناڅاپي دماکه وشوه چې په دې کې 80 کارېټه ټماټر چکلېدلي دي او د 14 کدوانو حالت نازک دی. د پیټې د جناب خربوزي یوه بېرنګه چټۍ جاري کړې ده چې په ملک کې دا دماکې بند نه کړی شي نو موږ به په پټو کې ځانونه څښاکو خو منډۍ ته به در نه شو. بل خوا د ملکڼ نه ټماټر خبر ورکړی دی چې وخت کته پورته نه کوي. موږ د ملکڼ بټخېلې او درګۍ ټولې مورچې قابو نیولي دي. په ژمي کې به د بسونو په سرونو په کریټونو کې پټ مخدرځو چې په منډۍ به یو ناڅاپي حمله کوو او خلکو له به ټولې کپړې ګنده کوو. دا خبره پرون ټماټر کریلې سره کوله. اوس پوره خبرونه واورئ. پرون د بډهپیرې ډبې د کوواټ بس د ډېر په ناخوالۍ سره وویل چې په ما پسې بې وخته هارنونه مه وهه. په ما د ځوانۍ وار تېر شوی دی او زه تاله سمدستي لار نه شم درکولی. پرون د کاټلنګ په پل یو ډاکسن په مستۍ کې راغی چې 14 کسان یې نیټ ته وغورځول او داسې د مردان په اډه کې یو ویګن د ګرمۍ د لاسه په جړا شو چې په سپېږمو یې تور موبلینډ راوبایدل چې د متریانو ورته خیال شو نو اوښکې ورله وچې کړې او تسلي یې ورکړه چې په تا به په ګرمۍ کې ډېر سپیډ نه وهي. د ګوپیانو د قبیلې مشر ښاغلي ګوپي ګل دا خبره اخباروالاو ته په ګوته کړه چې دا صرف د ټماټر د ژوند خبره نه بلکې د سبزۍ د ورکېدو یو لوی سازش دی. په دغه ټایم کې د ګوپي سر د پاڼو نه راووت او په میز باندې وچاودو. پرون په پېښور کې د ریلګاډي او د ماشي تر دامنځه حادثه کې د ماشي یو وزر والوتو چې په دې کې د ریلګاډي 14 ډبې ټوکړې شوي دي او 60 مسافر لاپته دي. دغه ماشی بېګا مازدیګر په لیډریډنګ هسپتال کې داخل کړی شوی د ډاکټرانو د خولې وینا ده چې دې ماشي ته به 14 پونټه وینه خېژولی شي. د چین د سبزۍ وزیر ښاغلی چیني پاکستان ته په 3 ورځنۍ دوره را روان دی. دی به زمیندار له د ټینډو یو نوی تخم ورکوي چې دا به یو بوټی په هفته کې زمیندار ته 25 ټینډه ورکوي. اوس د لوبو خبرونه. په لوبو کې اولنی کرکټ. پرون د غوښې په میچ کې نواز شریف زرداري ته په 12 پلیټونو سره ماتې ورکړه چې په دې کې د الطاف حسین او عمران خان میچ برابر پاتې شو. اوس د موسم خبرونه. د موسم په هکله وینا شوې چې په راتلونکي 24 غنټو کې د کمالي د پیدو امکان دی. د کمالي د لیاقت 48.39 کیلوګرام ته رسېدلی دی. لمر به سبا له خامخا راخېږي او ماښام به پرېوځي، باران که ورېږي او که نه هغې سره زموږ څه کار نشته. هغه د الله کار دی. خبرونه ختم شو. د الله په امان.